نن سبا د میخي په باره کې سخت اختلاف شروع دی. زمون بعض اهل حدیث ورونه وایي چې یری په میخي قرباني جایز نه ده، او زمون بعض احناف علما هغه فرمایي چې یری په میخي ځکه قرباني جایز ده چې هغه یو دوه دلایل پیش کوي. یو دلیل ده چې داغي غوخه او داغي پی جایز دي، نو ځکه په قرباني جایز ده. حالانکه دا جواب ډیر کمزور دی، دا د ماشومانو جواب دی ته وي. کچره ته دی ته وایې نو بیا هرن وسی چې کومه ده داغي خو هم جایز ده او داغي پیم جایز دي، نو بیا به سو وایي چې په هرن باندې وسی باندې هم قرباني جایز ده. دا د ماشومانو جواب دی، دا بنه کې صحیح جواب دا دی. امام حسن بصری رحمه الله یو لوی عالم تیر شوی دی، په 110 هجری کې وفات شوی دی. وفات کی اوس عمر تقریبا 1298 وشو. دومره لوی عالم مخکې تیر شوی. هغه فرمای الجاموس بمنزله البقره، جاموس یعنی میخه دا پشان د غوا ده، نو په دې باندې قرباني جایز ده. دغه سه دویم نمبر حواله د علامه بازار رحمه الله چې فتاوی بازازی لیکلی ده په 827 کې هجری کې دا وفات شوی دی، تقریبا اوس 600 سال کېږي. هغه په خپل فتاوی بازازی کې لیکلی الجاموس یجوز فيها، وایي چې په میخه باندې قرباني جائز ده او دا مثل د غواله. دغه سي امام المنذر رحمه الله چې په 318 هجری کې وفات شوی دی او تقریبا اوس 930 سال، دا فرمایي الجواميس حکم البقره، و میخه چې کومه ده دا په حکم د غوا کې دی. دغه رنګ علامه عینی رحمه الله چې په بخاری شریف باندې شرح لیکلی د عمدة القاری، هغه په 855 کې وفات شوی دی، تقریبا اوس عمر وشه 575 سال. نو دا فرمای والجاموس من البقره، میخه چې کومه ده دا په مثل د غوا ده. دا مسله موطا امام مالک رحمه الله هغه لیکلی دي د غوا په زکات ورکولو کې. هغه فرمایي دا حدیث مبارک دی 617 په بعضی کتابونو کې چاپ بدل شوی، نو کې دي شپای کې مخکې ورستوي. هغه فرمایي امام مالک رحمه الله وكذلك البقره والجواميس تجمع في الصدقه وانما هي بقره كلها. هغه فرمای چې په غوا کې څنګه زکات ورکول واجب دي، دغه سي په میخه کې زکات ورکول واجب دي. او بیا فرمای چې وانما هي بقره، او دا چې کومه ده په مثل د غوا ده، نو په میخه باندې قرباني بالکل جایز ده. لیکن ما چې دا کم علما پیش کړه دا 1200 کال مخکې، او امام مالک رحمت الله علیه خو بيخي د صحابه او دور ته نږدې وو، نو هغه علما فرمایي چې جایز ده. او د دې زمانه چې یو کس را پاسي چې ناجایز ده، نو د قول معتبر نه دی، قول د هغه علما معتبر دی چې کوم د صحابه وخت کې نږدې وو، او دا غي سره بعض تابعین او باقاعده ملاقات شوه دی د صحابه سره، نو موږ ته د هغه خبره منل پکار دي. کدا سي روایت دی او پیش کی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په میخه په باره کې فرمایلی دي چې په دې قرباني نه کېږي، موږ به تاسو ومنو. نو دا هیڅ خبره نشته، بالکل قرباني پې کېږي. او څوک چې وایي چې پې نه کېږي، هغې ته موږ وایو چې د منې یو حدیث راوړه.